السلام علیکم. یو دوه ډیر اهم واقعیات په اسلام آباد کې وشو د 13 ورځو کې. نو سړی سوچ کوي چې پاکستان یو اټمی ملک دی او اسلام آباد د هغې دارالخلافه ده. هغه به ډیر یو محفوظ ځای ځکه چې ټول سفارتخانې دي پکې، غټ غټ آفیسز دي پکې، وزیر اعظم آفیس دی، صدر صاحب آفیس دی، پارلیمنت دی پکې. نو دلته به سیکیورټي څه ډیره ښه وي، خو د هغې بالکل برعکس ده. زموږ د اسلام آباد د سره څه سیکیورټي نشته او د هغې وجه دا ده. دوه مثالونه درته وایم چې تیر هفته کې په 2 ورځو کې 4 بانک ډکیتیانې وشوې. دوی د بانکونو نه په ګن پوینټ باندې پیسې یوړې او دوی د هغوی کیش وین لوټ کړه. او هغه کس چې دی ډیر ډاډه ډزې کوي او لاړ شي، اوسه پورې نه دی نیولې شوی. بیا چې لږ تحقیق وشو د هغې ځای کې ګولۍ راټولې کړې، نو هغه پته ولګېده چې دا فارنزیک چې د هغې خولون وشو نو دا سرکاري ټوپک نه ډزې شوي. بیا چې نور لکوټي تحقیقات وشو نو اسلام آباد کې یو یونټ دی SPU ورته وي، سپیشل پروټیکشن یونټ، او دای جوړ کړی دی چاینیز دپاره، کم چې د سی پیک باندې انجینیر کار کوي د دوی د پروټیکشن دپاره، یا چرته د بهر ملک ټیم میم راشي، د انګلینډ ټیم راغلی د دوی د حفاظت دپاره. د هغې یونټ ته سړی ورغلی دی، یو عام سیویلین، ځان نه دلاور نومي ښودی دی او د یو بل سپی نمبر یې خولی دی او د هغې ځای نه د سرکاري ټوپک ځان ته ایشو کړی او په هغې ټوپک باندې دومره ډاډه ډزې کوي او بینکونه لوټ کوي. نو دې نه اندازه وکړئ چې زموږ په دې سیکیورټي کې څومره لیپسز دي چې یو عام سړی ځي د هغې ځای نه سرکاري وسله ایشو کوي، بینکونه پې لوټ کوي. نو په داسې حالات کې به چاینیز څنګه محفوظ پاتې شي یا نور خلک به څه محفوظ پاتې شي چې زمونږ دومره نااهلي ده. دویم کار دا چې په 8 اکتوبر باندې انتظار حسین پنچوتا یو وکیل دی، د عمران خان وکیل هم دی او سپوکس پرسن هم دی. هغه په 8 اکتوبر باندې اغوا شوی او په دې وجه اغوا شوی چې د عمران خان څه خبرې به وي نو به هغه ډیر صحیح میډیا ته وکړي. دغه دوران زمونږ اسټابلیشمنټ او د حکومت 26وي آئینی ترمیم کو او هغې کې هغوی هر جایز او ناجایزه طریقه استعمالوله. نو هغوی وی چې د انتظار حسین پنچوتا د عمران خان پیغام عوام له ورکوي نو راشه دې د منځ نه لر کې. نو هغه غیب شو. چې غیب شو نو بیا وی چې لکه خان صاحب صدی خلاف احتجاج اعلانونه کی یا نور سونه کی دي شي نور کسان کمپرومایزي او د کمپرومایز نو هغه غریب غیب او بیا وی فوري په سبا باندې اسلام آباد های کورټ ته ریټ وکړو. هغه ریټ کې اسلام آباد های کورټ پولیس ته او ایجنسون ته وی چې د پته وکړي ټولو انکار وکړو چې مونږ سره نشته. پرون بل ورځ اټارنی جنرال په اسلام آباد های کورټ کې وی چې موږ کوششونه کوو او په 24 غنټو کې برابرامت شي. او بیا بیګا یو وجیبه کارو شو چې اټک سره د ټیکسلا سره په چیک پوسټ باندې یو گاډی راغی، هغه پولیس دا داوه کوي چې مونږ ودرو آی کې اغواکار وتښتېد په کراس فایرینګ کې او چې سړی مو کتو هغه انتظار حسین پنچوتا او را برآمد شو. دا یو داسې ډرامه ده چې زمونږ د خلک چې کم اغواکار دي دویم جوړ انډین فلمونه ډیر ګوري، ټول هغه ډرامې کوي کم چې په هندوستاني فلمونو کې دي، خو دوی ته دا پته نشته چې اوس سوشل میډیا په وجه په عوام کې شعور راغی، هغه په دې ډرامو یقین نه کوي ځکه چې دا کمې ډرامې روانې دي د اغواکارۍ په اسلام آباد کې. نو د هغې مقاصد نور څه دي، هغه سیاسي مقاصد دي او دغه وجې نه ادارې خپل عزت ورځ ته ورځه کموي. په عوامو کې چې عزت دې ختم شي نو د هغې بیا څه کارکردګي پاتې نشي. دغه حل زموږ د ادارو پاتې شوی دی. الله دې رحم وکړي. زما خدا خیال دی چې د ټول نه اول اټارنی جنرال خلاف درخواست ورکول پکار دي چې دته څنګه پته و چې په 24 غنټو کې به دی را برآمد شي. آیا د اغواکارو سره په رابطه کې و؟ آیا اغواکار د خبره مني؟ آیا د اغواکارو ته ووایي چې بس نور را پرېږدی 24 غنټې ما واده کړی په عدالت کې او هغه حسب معمول راغی؟ نو دا ټولې خبرې ډېرې اهم دي. خو
مونږ ګیلمن یو چې پاکستان ته انویسټمنټ نه راځي. څوک لیونی دی چې د اسلام آباد نه د ورځې خلک اغوا کیږي په دې کې او تپوس هم نه کیږي, عدالتونه هم بې وسي, نو په دې کې به څوک بهر ملک سړی څنګه راشي چې دلته به انویسټمنټ کوي؟ هغه ځان د اغواکارو په لاس اغوا کول غواړي. ځکه زموږ ملک ته نه څوک انویسټمنټ لا راځي, تش په قرضونو چلیږو او ورځ ورځ تباهۍ ته ځو. د بلومبرګ ریپورټ راغلی دی چې پاکستان نه قابلان خلک ټول تښتېدو والي دي او روان دي ډېر تیزۍ سره, پړه لیکه خلک روان دي پاکستان نه دي. نو چې کم ملک آئین او قانون نه وي هلته معاشره نه ځنګل جوړ شي او ځنګل کې بیا طاقتور سړي کو زما په تا وس بر شو زه به ستا سر وام او کو ستا په ما وس بر شو تو په ما وې, زما او ستا د آئین مطابق هیڅ حقوق نشته. نو الله دې رحم وکړي, بس کې د خدای دپاره پاکستان نه نور ځنګل مه جوړوئ. ډېر ښکلی ګلې ګلزار ملک دی, د عوامو تاسو اشراف یا خو به ټول وتښتئ, موږ پکې غریبانان دلته پاتې کیږو. موږ له خو دې دوزخ مه جوړوئ که نه. ستاسو څه خیال دی؟ سوچ پې وکړئ, په سوچ کې څه ګناه نشته.